اوس الله پاک فرمایي واتقوا او یریږئ یوما د هغې ورځې د عذاب نه لا تجزي چې په کار به نه راځي نفس یو نفس عن نفس د بل نفس شیئا د هیڅ څیز لومبی نفس مسلمان ته مراد دی چې مسلمان به په کار نه راځي د کافر د لومبي نفس نه مسلمان مراد دی د دویم نفس نه کافر مراد دی واتقوا او یریږئ تاسو یوما د هغې ورځې د عذاب نه ان د قیامت تر ورځې د عذاب نه ویریږئ لا تجزي چې نه به په کار به نه راځي نفس یو نفس عن نفس د بل نفس شیئا د هیڅ څیز د هیڅ څیز په کار به نه راځي ولا یقبل او نه به شي قبلولی منها د دې نفس نه شفاعت سفارش به هم نه قبلیږي ولا یؤخذ او نه به شي اخیستلی منها د دغې نفس نه عدل څه فدیه څه جرمانه ولا هم ینصرون او نه به د دې مدد کولی شي دنیا کې چې یو کس باندې جیل وخیږي حوالات ته لړ شي جیل ته لړ شي پس جرم کې لړ شي نو د هغه د ازادۍ دپاره څلور طریقې دي یا دا چې څوک په لړ شي د ضمانت په وکړي دا کس به د ده ضمانت وکړي زه د ضامن یم دی که چېرته واپس را نغی نو زه د ده ذموار یم زه به د په ځای باندې جیل ته ځم نو دا کس ته یوې شپې دوه شپو دپاره د جیل نه راخلاص کړي یوه دا طریقه ده دویمه دا چې یو معزز سړی ام پی ای ام ان ای یو وزیر لړ شي او هغه سفارش وکړي چې دا سما سړی دی دی پرېږده نو په هغه سفارش باندې دی خلاص شي او درېیمه طریقه دا ده چې دی جرمانه ادا کړي په ده باندې پرچه شوي او عدالت ته حاضر شي نو دی جرمانه ورکړي په هغه جرمانه باندې خپل ځان راخلاص کړي او څلورمه طریقه دا ده چې د ده خانداني زور وي نو خلک ورسره میلو شي جلسې او جلوسونه وکړي په زور یې چې کوم دی د عدالت نه یا چې کوم دی د تاڼې تحصیل نه راخلاص کړي نو دا څلور طریقې دي او د دې څلورو طریقو نفي الله پاک کړی چې دا څلور طریقې به په قیامت کې به د څلورو واړو طریقو سره څوک نشي خلاصېدی دا څلور واړه طریقې الله پاک باطلې کړي دي چې په قیامت کې به د څلورو واړو طریقو مجرم د جهنم نه نشي خلاصېدی ړومبی غوږ کېدی واتقوا ویریږئ یوما د هغې ورځې د عذاب نه لا تجزي چې په کار به نه راځي نفس یو نفس عن نفس د بل نفس شیئا په هېڅ په کار به نه راځي مطلب مسلمان دې کو دا ووایي چې زما دا نیکۍ واله او زما د نیکو په دې بدله کې دا کافر د جهنم نه آزاد کړم داسې به نه کېږي الله داسې نه کوي هو مسلمان د مسلمان دپاره سفارش کولی شي خو مسلمان د کافر دپاره دا سفارش نشي کولی ګو دوی ویلي خدای پاکه زما دا نیکۍ واخله او دا کافر را آزاد کړي زما ملګری دی زما ډېر خوږ ملګری دی د جهنم نه آزاد کا نو الله د کافر په باره کې د مسلمان نیکۍ نه قبلي نو دا هغه ضمانت دی نو په ضمانت باندې هم دا کافر مسلمان سړی د جهنم نه نشي رازادولی دویم ولا یقبل منها شفاعت او د دې کس په باره کې شفاعت هم نه قبلیږي پیغمبر هم د کافر په باره کې چې کوم شفاعت نشي کولی که نه د نبی علیه السلام خپل تره ابو طالب د هغه باره کې به نبي علیه السلام سفارش کړی و خو د ده سفارش نه قبلیږي د پیغمبر سفارش نه قبلیږي نو د یو عام مسلمان سفارش په څنګه د کافر په حق کې قبول شي نو دا خبره هم باطله کړله چې دنیا کې خود یو غټ سړی لړ شي هغه سفارش وکړي نو ډېر آزاد کړي نو آخرت کې مسلمان خو ډېرې د لویې مرتبې خاوند شي خو د کافر په باره کې سفارش نشي کولی ولا یؤخذ منها عدل او نه به د ده نه فدیه او جرمانه اخیستې شي دنیا کې چې پرچه وشي عدالت ته پیش شي جرمانه ډګه کې دی راځي کور ته خو قیامت کې د ده نه جرمانه هم نشي اخیستلی په دغې هم نه خلاصېږي او دریم ولا هم ینصرون او نه به د ده څوک مدد کولی شي د ده مددګار به هم په دغه ټیم کې ني په ده باندې به زړه سیزونکي هم څوک ني دنیا کې چې کوم دی کام قبیله راپاسي جلسې جلسونه وکړي پارټۍ والا راپاسي جلسې جلسونه وکړي احتجاج وکړي نو په هغې باندې لږ زور عمومي راخلاصي نو هلته څوک دا هم نشي کولی نو د څلورو طریقو باندې دنیا کې خو انسان خلاصېدلی شي خو آخرت کې به د څلورو طریقو باندې انسان نشي خلاصېدلی